ګرانو خوږو کتونکو زه وحید خان تاجک یم. زما خوا کې زیدجان صاحب موجود دی او هېڅ قسمه تعلق محتاج نه دی. په باجوړ کې چې په چا هم سخته وي، بیمار وي، علاج نشي کولی یا څه بل څه ضرورت وي، سبق خو یو وسې نه کېږي د داخلي د کتابونو اخیستلو، یا چېرته چې دی نو د همدردۍ بنیاد باندې نور څه هله ځله د کانې پینې خبره وي، نو اولی انتخاب د هغه په سوچ سمج کې راځي چې یاره زیدجان صاحب سره رابطه وکړو. مونږ خپل هم دوی سره رابطه کوو، داسې ډېر ښه خلک ورته یاد کړو یاره چې د ضرورت دی او مرسته یې وکړه. زیدجان صاحب دا چې په اپریشن شروع شوی دی او خلک بې کوره شوي دي، نو فرام ډے پسټ دا مونږ وینو چې خولې به پرې بهېدې او لګیا به کله وریجې لکه پخېږي او د هغې نګراني کوه، کله سالنې پخوه، بیا هغه تقسیموه خلکو کې، رسوه خلکو ته، سوزکو کې خېجوه. او دا کوشش و چې یاره څوک یو خور یو ورور چېرته نهر پاتې نه شي، یو ماشوم نهر پاتې نه شي. خو زیدجان صاحب چې کوم دی نو هغه هله ځله سټاپ کړې ده. نو زما سره موجود دی، په دې به ورسره خبرې اترې کوو. ډېره مننه چې راته وخت مو راکړو. خوشحاله شئ تاجک صاحب چې تاسو موږ له وخت راکړو او موضوع هم ښه موضوع ده چې خبرې پرې وکړو. ډېره مهرباني. اولی سوال ده چې زیدجان صاحب په ډېر شیانو حوصله نه بایلله. مونږ به لیدل چې خولې به پرې بهېدې او دی به لګیا و. صحیح. څنګه تاسو هغه د متاثرینو د خوراک ورکولو والا سلسله چې د نو سټاپ کړه هغې نه قلار شو؟ نو داسې وه چې که تاسو کتلي د خلک एकदम د کورونه راویستلی شو. حکومت څه هېڅ پلانینګ نه و د دوی د خوراک څښاک، د دوی د رهایش. بس د شپې په 2 بجې اعلان وشو په ستاسو ذهن کې، او په سهار له باندې خلکو کډې راواخېستلې او راووتل. نو د دې خلکو د خوراک څښاک باندې بس نه و. موږ هم شروع کړې وه چې یاره بس کم چې کم چاته دومره څه ورسېږي چې نهره تېره نه شي. او سټاپ هم په دې کړه چې اوس حکومت راغلی دی، ډرای خوراک ټیکهداران یې مقرر کړي دي. تاسو به کتلي چینځکې هم پکې راوختلې. نو بس دا وه چې موږ ته په قلاره شو. یعنې اوس حکومت د دې خلکو به سر ټیکهدار له روپۍ ورکوي چې خوراک ورکوي. بلکل. تاسو شهر کې یو کار بل و، ما بار بار پیغام هم ورکړی، لکه ټیکهدار ته مثال په طور د باجوړ سپورټس کمپلیکس په سر باندې پیسې میلاویږي، او زیدجان یا الخدمت یا زمونږ د عوامي نشنل ګوند چې اوس کوم تنظیم دی یا نور چا روټۍ راوړه او دغه خلکو ته یې ورکړه، نو هغه پیسې خو حکومت ته نه ځي، ټیکهدار ګټه شوله. نو په دې وجه ما پیغام هم ورکړی چې تاسو یو خبره زه اوس هم کومه بیا به هم کومه، په کار دا دی چې راولګېږي خلک او موږ هم سټاپ شوي نه یو. خو که دا سټیډیم دی، دا د خلکو سترګو مخې ته دی، که سکولونه دي یا ټیکنیکل کالج، هر چا پې نظر دی، نو کوم د دې خلکو د سترګو نه پناه خلک چې دی هغو ته څه نه دي میلاو شوي. کورونو کې دي او یا په کلو کې د چا څه ډېره دي، نو هغه خلک پاتې دي. په کار ده چې دغه خلکو له څه وشي. صحیح. دا چې کومه هله ځله تاسو کوله که نه متاثرینو ته خوراک ورکول، مونږ خپله 2-3 ځای کې اکټیویټي کړې، ما ته پته وي په دې ډېره زیاته خرچه راځي. بلکل راځي. روزانه تاسو څومره متاثرینو ته خوراک ورکړی دی؟ په دې څونه خرچه به راتلله؟ اوله ورځو کې خو تاجک صاحب په ریکارډ باندې هم شته دی او تاسو کتلي هم دي، او زما کار داسې دی چې د خلکو خبرې اوس حالات دغه شان دي او دا نه، او یا چې کوم زمونږ ډونرز دي، نو زما داسې ډونرز نه دي، هغه ستاسو په شان ورونه دي چې هغوی زه د دې ګریوان نه رانیسم او ما ته پیسې راکړه یا په ټلیفون باندې یا هر څه شي. نو روزانه په بنیاد کې زه تاسو ته ما به د شپې نه پیغام ورکړو د عثمان خیلو په سایډ د ناوډن نه واخله رسا د تخ پورې چې کوم سکولونه زما د ملګري به اوري، نو دوی له په هغه ورځ باندې ما په هغه ورځ باندې 15 دیګه چاولې وي او په هغه کې 15 چرګان او دغه شان د دې سره روټۍ وي. نو لکه دا خو د 1.5 لاک نه همدغه شان ده. خو زما چې کوم ملګری به هغه ته به مې بل ولېږو، خدای د ګوهر صاحب څخه وکړي دا ټایم پورې زموږ څخه قرض و، نو هغه ته به مې د ګوهر صاحب بل چې 10 روپۍ دي، نو هغه پیسې به ما ته هم ذاتي ډېرې کمې راغلي، زما ورور اکاونټ هغه به مې ورکړو، هغه به ګوهر صاحب ته حواله کړلې. بیا که تاسو کتلي په لویس هم په کلي کې زمونږ ډېر زیات خویندې ورونه هلته ما 4 دیګه چاولې او همدغه 50-60 چرګان ترکاري، او د هغه څه هغه ټایم باندې زموږ سره روټۍ کمې وې، تقریبا 300 یا 250 په دې مې الله نه ګناهګارې، خو زه هغه کلي خلکو ویل زموږ څخه خپلې روټۍ شته دی. نو هغه چې کوم دی موږ دغه کلي کې بقول د هغو چې زموږ څخه 475 کسان دلته دي او څه 200 لږ بږ چې وو په سکول کې وو، نو هغوی ته موږ هغه روټۍ رسولې. بیا د کوثر ډېری کلی چې دی هغوی به اوري، هغوی ته زه 3 ځله تلم، هغوی ته زه 3 ځله تلم، او هغه د کلي ډېر پښتانه خلک دی، دغه خلک ډېر د عزت دي، بار وخت نه تېروي.
نو هغوی هلته کلیواله له خپل پخلی کاوه نو ما پکې 500 روپۍ چاندم ورکړی 2 ځلو ته ما روټۍ وړی دی هغوی ته دغه شان په چاقوړۍ کې زمونږ دغه رپا په نوم باندې چې کوم سکول دی په دغه کې ورسره په دې کورونو کې چې کوم خلک وو هغوی ته ما یو ټایم روټۍ چې ده هغه وړې ده 2 پتیلې په هغه کې چاولې وي او دغه شانته کې همدغه چرګان او روټۍ وي. دا راته ووایه څنګه تاسو ذکر وکړو ډونرز که نه موږ اکثر د دې نه مخکې متاثرون نه مخکې ګورو چې بیماران وي نو د هغې دپاره لګیا یې علاج دپاره اپیل کېل بیا لګیا یې علاج باقاعده تصویرونه ګورو چې ډېر ډاکټر سره معاینه وشوه دا ورته دوایي نه میلاو شوې قرآن محل زموږ مخې ته یو لوی بلډینګ ولاړ دی دارنګې چې کوم دا موږ لیدلي دي چې ډېر شي خلکو له راشن غوړي وړه چیني دا شیان اخلي نو لکه مثال له خبرې دا دی چې خلک در باندې یقین هم کوي اعتماد هم کوي بروسه هم کوي که نه خو دا ټول سوچ فکر دې راغلی څنګه و چې یاره د دې ولس خدمت وکړو زموږ زیات صحافیان خو موږ همدغه یو چې فیلډ ته راوځو ریپورټینګ کوه سوري ټو سې دواړه صحافیان خو 200 روپۍ اخله پورته ده دلته تاسو بالکل داسې آیډیا راوړله چې نور خلک تاسو نه زده کړه. اصل کې تاجک صاحب که تاسو وګورئ زمونږ عجیبه مثال زه نشم ورکولی خو بهرحال دې خلکو خدمت مو وکړو ښه خبره ده موږ ورته اوس هم ودرېږو زموږ مشران دي سپکې نه ویم خو زه به دا ویم چې لکه غټ خلک به یاد کړم چې ته یو صدر وزیر اعظم ته موږ ودرېږو ګنټه 2 ګنټې ولاړې نو په لاست کې څه زموږ خپل ذاتي نوم او یاره ښه سړی و همدا د باجوړ مثال دی که زه خپل یو مشر ته ولاړ یم نو هغه به څه وایي بې وروسته ځایجان صاحب ښه سړی دی تاجک صاحب ښه سړی دی ټیک شو ما خپل دا سوچ را خپل کړی چې ښه خبره به دا نه وي چېرې موږ الله ته ځان ورسوو د هغه ځینې یو غږ وشو چې فلانی ښه سړی دی او هغه خو زموږ په نیولو په در چا ناست دي فرشتې او یو انسان ته پیدا ورسېږي بېګا چا یو کمنټس کړی چې یاره دې لپاره پکار دا دی چې دا زموږ امپیګانې مینېګانې یو د ترقۍ کار نه کوي خو په دې بیمارانو فوکس وکړي مال ترقي کار هم دی کوي خو چې دا کم په دې کې په قرآن کې حرام دی پاکستان په حکومت کې جایز دی کرپشن خلافرې کمیشن مال چې دغه 2% دوی ته وباسي د دې خلکو کار کېږي کله بېګا سلطان زیب و د هغه زه لږ وضاحت کوم سلطان زیب له ړومبی ما او ضیا صاحب لاړو نو د برګډیر صاحب صاحب خلکو خبرې هم وکړې ټکې هم وکړې خو ما ورته یو خبره وکړه سلارزو والا ما چې یاره سور کافر دی خو چې د دې سړي خدمت وکړي زه صفت کوم په هغه ټایم هغه برګډیر صاحب و دا د هغه ډومین نه و د هغه د دې څه کار نه و خو بس خدای ورڅخه وکړي 5 لک روپۍ کیش هغه ورکړي هلته سی ایم ایچ نه ورته علاج سټارټ کړو زموږ نور چې کوم وروڼه سعودي عرب کې باجوړ کې تقریبا په هغه ټایم کې 7 لک 8 لک روپۍ کیش هم ورکړي اوس بیا موږ هغه له کمپین وکړو الحمدلله وختي دا واړه لګي تصویران یې راغشت نو ما دې وړوتی چې بیګا 7.5 لک روپۍ کمپین مونږ کړی بیګا متاثرینو کار سره الحمدلله موږ نه ولاړ په دې زموږ په دې سکول کې گورنر ماډل سکول کې ګرلز کې زموږ یو خور او ما ته کس صرف میسج وکړو او د هغې د 9th کلاس او د را روان 10th کلاس دواړه پیسې موږ جمع کړلې پیسونه موږ چې بس پیسه خلاصه او که نور هم څه ضرورت الحمدلله تاجک صاحب زما څه اوس یو زموږ خور چې دی بي ایس کمپلیټ کړو د 2 بي ایس چې دی هغه روان دی زموږ یو ورور دی شاید هغه به اوري د هغه په لاس باندې او پېښور کې زموږ یو خورجانه ده د هغې په مرسته باندې د هغه 2 خویندو په اډوانس کې موږ د بي ایس پیسونه جمع کړي په موږ باندې دا شي زم بوج راولي چې لکه هر یو سړی تا ته کیسه کوي او په دې کې یوازې دا نه د منتلي پاکټ منی چې دا به موږ ورکوله د هغې 3,500 روپۍ ټرانسپورټ او پلس دا 1500 روپۍ چې دا د جیب خرچه دا موږ هره میاشت ورکړي دا دونه اکټیویټي چې کوي که نه زموږ خو زر خولې زر خبرې یو شاعر وایي چې ته په خپله خوښه ژوند وکړه سړیه دلته کېږي په رښتو بسې خبرې خو ډېرې کېږي ګورئ به کمنټونه کېږي چېرته زړه خو پې ماتېږي نه اوله کې تکلیف وي لکه په دې متاثرینو کې تاریخ صاحب زما سره د میسجونه هم شته بیا هغه معذوري خورجانې یو ورور ما ته میسج وکړو ما ورته څوک یې زه خو دې نه پېژنم ویل چې زه د هغه ماشومې معذوري چې کومه وه د هغې ورور یم تا چې ولله 15,000 روپۍ ورکړلې وې هلته کې ما لیکلي 10,000 الله ګواه دی خو میسج به زه په تاسو باندې نه خطا شوی نه او دغه کې خطا شوی خو میسج به زه په تاسو وګورم د هغه نه مخکې یو هلک کمنټس کلي ما ته رایې ورکړی چې 40 زنانو ته زموږ خویندو ته 3 لک روپۍ ما ورکړل یو کس حساب لګولی نو چې یاره دا خو چې 10,000 روپۍ شي داسې شي که نه
نو هغه ته ما نور څه ونه ویل، ما ورته وویل ګوره په دې کې داسې خلک هم دي چې هغوی ته ما 4000 هم ورکړي، ما 15000 هم ورکړي، ما 6000 هم ورکړي. انسان دی. زه یو ورځ د کور نه دي ډیوایډ شوي، زه یو ورځ د کور نه وم چې هلته ما به جوبونه ګوتې والې، هلته یو سړي د بار نه ما ته 3000 روپۍ رالیږلې وې او ما ته ویل چې بیمار یم داسې چاله یې ورکړه چې دوا راته وکړي. هم په دې کیمپ کې یو کونډه زنانه وه، زه هغې خواله لاړم او ویډیو مې وکړه، هغه کس ته مې ویډیو مې لیږله چې دا ستا ثبوت ټیک ده چې لکه ثبوت خو په خپل ځای خو چې مطمئن شي چې زه بیمار یم ما ته یو چا دوا وکړله. نو هغه ته بیا ما یو 4 نمبر په کمنټس کې هغه کې ولیکلې مال د دیو ته ټلیفون وکړو نور ته راشه زه به دې ودرځم. نو خلک دی هغې ته خلکو لیکلي مو چې یاره په خپل هم څه نه شئ کولی او بل هم کار ته نه پرېږدي. خو تاجک صاحب ته که لکه اوس مثال به طور زه صرف په یو شیز باندې الله ته هېڅوک هم نشي مخامخ کېدلی. هغه زموږ علما دي لکه پیغمبران به پناه غواړي، پیغمبران به پناه غواړي او غوښتې ده او څوک به نشي مخامخ. نو زه څه شی یم خو زه یم الله پاک زموږ نه صرف خدای دې دغه ته نه رسوي الله پاک، خو صرف یو خبره کوم دا د کیمرې د مخې کوم تاجک صاحب چې ما ته چا د وحید تاجک صاحب دپاره پیسې رالیږلي، د وحید تاجک صاحب ضرورت 15000 روپۍ دی او ما ته 20000 راغلي او په دې کې ما ته بل مجبور ولاړ دی، نو دا 10000 روپۍ ما ورکړي بس په دې مې د خدای نه رانیسي. او سړي ته مې ویلي هم دي بل زما ډونر الحمدلله داسې دي ځان ته وګوره چې هغو ته زه پیسې ووایم نو زه ورته دا نه وایم چې پلانې پلانې، صرف یو میسج ورته وکړم بیا ورته ووایم هلکه دا مسله ده ما ته وایي ستا خپل کار دی چې ته پرې څه کوې. لکه د سکین ماشومان دي زما یو خور ده په اسلام آباد کې، ما ته د هغوی دپاره 1,00,000 هم راولېږي 50,000 هم راولېږي، ما ته وایي په دې وله راشن او میډیسن واله. زه لاړ شم زیاتره د هغې سره ما په اردو کې خبرې هم کړي دا ماشوم مثال د دغه ماشومانو تاجک صاحب تقریبا د 8 کلونو دا په موږ باندې دي، تاسو به ګورئ مختلف تصویران زما سره. نو داسې ده چې خلک د خبرو نه څوک هم نه خلاصېږي، خو دا چې هغه د چا ضرورت یو هغه پوره شي که نه دا هغه ته ته څوک ووایي چې یاره په ځای ته څه چا داسې وویلی تاجک صاحب پسې وویل هغې جواب کوي. بیا مخکې څه کول غواړي؟ ارمان خو مې غټ هم نه دی، ډېر وړوکی دی ځکه چې دا غذات دپاره هېڅ هم ګران نه دي. ارمان مې دغه دی چې داسې یو سوسایټي چې په هغه کې د باجوړ نه چې د دې ملک په ګوټ ګوټ کې کم داسې سړی چې د هغه چت نه هغه ته روټۍ نه میلاوېږي، د هغه روزګار نه، د هغه بچی د تعلیم نه محروم وي، چې داسې یو سوسایټي نه چې په هغه کې سکول، هسپتال، د لوبو ګراوند، په هغه کې دا ټول هر څه په هغه کې سکل سنټر وي چې دا خلک پکې مصروف وي، هغه کې خپل مارکیټ وي چې دا خلک پکې خپل روزګار کوي. او دغه یو داسې ځای لکه څنګه چې په دې چاین دې ځایونو کې دي چې بس دغه خلک خپله ګټي خپله خوري، یو پوره نه ماحول ورته او دې ته نه چې د پلاني صاحب په پلاني سکول کې سبق وایي زما دا یې ولې نه وایي یا پلانې په ښه کور کې دیره دی زه پکې ولې نه یم. دغه یو ارمان مې دی او خوښ ځای مې ورته همدغه د قرآن محل خواته د مبارک خان ګلي ځمکه ده د خټ کې چې په دغه کې یو غټه سوسایټي ډېره دی نه خیر دی خو چې یو غټه سوسایټي دی خلکو دپاره ورسره خوشحاله ډېره مهرباني عزتمند شي خوشحاله شي. مننه. ګرانو کتونکو دا ځایجان صاحب دی، ډېره مننه کوم چې راته وخت یې راکړو، خبرې اترې راسره وکړلې چې متاثرینو لپاره چې دوی به کم فوډ ورکاوه نو هغه یې وضاحت وکړو چې اوس چونکې دغه ټیکهدارانو ته ټیکې واله شوي که مونږ یو خیمې ته یا سکول ته یا چا ته خوراک ورکوو نو هغه پیسې بیا ټیکهدار پاتې کېږي او هغه خو جیب کېږي نو هغه خوراک مونږ نه ورکوو بلکې اوس نغدي روپۍ چې کوم ځای کې هم چاته ضرورت وي نو خپل کوشش کوو چې د خوراک په ځای اوس هغوی ته نغدي روپۍ ورکوو. نو د باجوړ چې څومره متاثرین دي د 12 کلو هغه واپس شو، 20 کلو لا اوس هم دي په خیمو کې، سکولونو کې یا پرودو کورونو کې. د هغې څه خو ډرای راشن ورته میلاو شو، هغه هم ختم شوی دی، ډېر د مشکلاتو ښکار دي، بار بار وایي چې یاره خوراک ختم شو. دارنګه ځینې خلکو ته 15,000 روپۍ راغلي دي نو هلته 20 کسان 15 کسان دي، 15,000 روپۍ د هغوی د 10 ورځو نه کېږي نو هغه هم ختمې شوي دي. دارنګې چې کوم هغه فوډ میلاویږي تیار سالن وغیره نو هغې کې هم جو د ټیکهدارانو چې کوم دغه روان دی جو هغه ستاسو په وړاندې دی، موږ به بې څه ووایو سوشل میډیا باندې پرې ډېر نیوکړې کېږي او به زه دعا به کوو چې الله وکړه چې زموږ د خویندې وروڼه زر تر زره کور ته واپس شي او داسې ځوانان چې د هغوی دپاره لګیا وي کار کوي نو به داسې ځوانانو باندې موږ ویاړ کوو، فخر پرې کوو او داسې ځوانانو ضرور حوصله افزایي په کار وي. تاسو هم کوئ حوصله افزایي، زموږ خو مشر دی، موږ ورسره حوصله افزایي نه بلکې ملګرتیا به کوو. شکریه ستاسو د ټولو.